تاسو ته نن یو اواز کوم چې راته ویډیو راولېږله چې مور به دې راولي مور دی او موبایل به ځان ته لرې ږدي او د مور پر دواخ په خولاوې او په مور به دې خپله سورېږي لکه هغې به که نه یو بچی به دې ته راوړي پښتانه او د دې مردان پرهوتي یو کس دی تاسو به پیژنئ او د خان بابا سره به ویډیوګانو کې راته هغه په ناست دی په ټیک ټاک باندې یو کس ورته ووایه وایي لومبې پنشمنټ یې دا دی چې پرتوګ وباسه او اندام ښکاره کړه او نمبر 2 پنشمنټ یې دا دی چې خپله مور دې د کیمرې ته راوله او پرتوګ ته وباسه او وروخېږه پې محترم دا زموږ ستا پښتانه دي محترم پښتانه د دې مردان جي د دې ځای دا حال شو په ټیک ټاک او په میډیا کې داسې حال شو نو مونږ کې به جذب مونږ کې به ایماني غیرت د کوم ځای نه پیدا کړي سار نه که بیا ستا په مور باندې څوک سورېږي تاکې به دا ایمان پیدا نه شي ته به ورته ګورې لکه د خنزیرانو که ستا خور ته بیا څوک ولاړ دی دغه ته تاکې به داسې جذبه پیدا نه شي چې ته هغه ته څه ووایې ستا ایماني غیرت مړ شوی دی د میډیا سره ممکن دومره بے حیا شو قسم دی چې حیا لاړه ما وی ایمان لاړه ایمان او درندگی شو بیا په خنزیرانو کې او په ما کې فرق نشته په سپو کې او په ما کې فرق نشته په خرو کې او په ما کې فرق نشته په حیواناتو کې او په ما کې فرق نشته که بیا یو مولا سخت خبره وکړه چرګوټي یو چروټي مشروط پپا یره استاد جی ډېر بده خبرې کوي زه به بده خبرې نه کوم چې ته بې حیایي عام کې زه به بده خبرې زماړه بړاس کړی دی ته چې د خپلې خور او مور اندامونه میډیا ته وباسې او زه د هغې روکتام په دا مصلی او منبر باندې ونکم نو څوک هم تا ته د پیسو هار واچوم زه څوک هم بیا باندې خلک وایي ما پسې یو کس ویډیو جوړه کړه ویره ډېره تیزي کې په منبر باندې نو مې تیزي به نه کوم راشه قسم دې دا حال چې وګورم او د عالم چې وګورم نو الله به ما نه تپوس کوي چې تا له ما وس در کړی او دست قدرت مې در کړی نو تا په دا ژبه نه شو ویلی ایمان دې ما ته پته ده کمزوری زما رب ایمان دې کمزوری په لاس خو دې ګزار نه شو کولی فان لم یستطع فبلسانه نو ژبه دې نه وه په ژبه دې نه شو ویلی نو که په دې باندې بعضې داسې بې حیا شته داسې بې حیا ما ولیدل چې د حیا په دغه باندې د درس وکړو بیا ډېر بې حیاونه داسې هم شته چې په ملا باندې تنقیدونه یاره چې وي هغه د هغه مرضي هغه د هغه خدای جي نو تاسو ته پته نه ده چې الله یو قوم داسې غر کړو چې یو پکې جومات کې ناستو یو پکې جومات کې ناستو جبریل علیه السلام زما رب ته وایي ربه یو پکې جومات کې ناستې دی خو پکې پرېږده زما رب ورته وایي د ټولو نه مخکې په ده باندې دا جومات الټه کړه د باندې دا جومات الټه کړه چې بار خلک بدکارۍ او زناګارۍ کوي دی وله په داخله نه شي ویلی چې دا کار مه کوئ محترمو اوس وګوره په معاشره کې یو اخیری خبره کوم محترمو بس رمې خپه د انتهایی یو اخیری خبره کوم محترم چې ځان د بدکارۍ او بې حیایۍ نه وساتې د هغې وبال به په دنیا کې او زما د اواز میډیا باندې رسیږي هغه خویندې میندې چې میډیا ته د 2 روپو 3 روپو دپاره راوتي دي او خپل جسمونه یې ښکاره کړي دي قسم دې غټه بې حیایي ده قسم دې عظیمه ګناه ده او زه یو اخیری جمله وایم بس بیا بیان ختموم اخیری جمله وایم چې کله تا خپل جسم ښکاره کړه د 2 روپو دپاره او ځان دې په دنیا کې بې حیا کړه ځان دې دنیا کې بې حیا کړه خپل وجود دې ښکاره کړه نو ستا څه خیال دی چې الله به دې په مرګ باندې بیا پرېږدي وایي په عربو کې یو 3 جینکې وي هغې به رقص کو رقص پېژنې ګډاګانې به په سټیجونو باندې کولې خو عام ګډاګانې به یې نه کولې داسې ګډاګانې به یې کولې چې یو مجلس ته به یې بربنډې ګډاګانې کولې نو یو پکې په هغه سټیج باندې را پرېوته جوی بېهوشه شوه د نور 2 خوندې وتې ارګه د دې غذا موسیقي د موسیقي ورته لګوم موسیقي ورته ولګوله خو د سټیج نه پا نسېده حتی تر دې پورې چې سوپې پوه شو د هغې نه په بربنډتیا کې د سټیج د پاسه روح وتیو و چې کله یې کفن ورکو نو کفن به په سینه باندې راجمع کړو نو کفن به وشلېده سر له به یې وله غوټې ورکړې نو غوټه به په خپله کولو شوه خپو ته به یې کفن ناخ کړو نو کفن به سر ته لاړه غوټه به یې کولو شوه چې سر ته به یې راخ کړه خپو ته به لاړه چې سینې ته به یې راجمع کړه کفن به وشلېده حتی تر دې پورې چې هغې داسې په بربنډتیا کې ضمانت یې راکړې وه بیا ورته په مرګ باندې کفن نصیب نه شو بربنډ یې لغړه قبر کې کېښوده محترم نو ستاسو څه خیال دی چې کفنونه به نصیب شي بیا چې انسان دا سترګې بدې استعمالي که نه ومن یعمل سوءا یجز به چې انسان بد کار وکړي ته بد کار وکړي نو ستا څه تصور دی چې د دې وبال بني مړه ته یو غلط کار وکړي په دنیا کې عام چې د ګناه کار نه غلط کار نو په هغې د انسان زړه نه خفه کېږي نو چې ته الله او پیغمبر خفه کې محترمو یو جمله وایم بس دی چې ته الله او پیغمبر خفه کې نو څه دې خیال دی زما رب به تا خوشحاله کړي
ته چې الله خفه کې په یوازیوالي کې او په بړستن کې او بدکارۍ ګورې بې حیایي ګورې او ستا سترګې بې حیا شوې د بل خور مور ته داسې ګورې د هوس او د درندګۍ په سترګو باندې څه دې خیال دی ستا خور مور به پاکه پاتې شي محترمو ستا لور خور به پاکه پاتې شي چې ستا سترګې پلیتې دي نو ستا د اولاد سترګې به پاتې شي ستا د والدینو سترګې به پاکې پاتې شي ستا د لورو سترګې به پاکې پاتې شي چې ستا وجود پلیت دی څه دې خیال دی ستا د ماتحتو د اولاد وجود به پاک پاتې شي ستا څه تصور دی محترم چې ته دا ګانې او بدکارۍ اورې په دا غوږونو باندې نو ستا څه خیال دی محترمو چې د دې وبال به په دنیا کې نه سلام